بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمون د یوټیوب چینل کتونکو او زمون د فیسبوک کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې څومره دوستان خويندې میندې رونه به چې کوم ځای کې وي په خیریت باندې به وي. چاته څه مشکلات دي د ټول نه مخکې به د الله نه دا سوال کوو چې الله رب العزت دې د هغوی مشکلات سره د ټولو مسلمانانو حل کړي. څومره پریشانۍ نشي دي الله دې د خپل درباره هغه پوره کړي او حل دې کړي. نن دوستانو زه د یو ډېر ناشنا او ډېر بهترین عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ته خو معلومات شته دی د دې زموږ چې څومره سبسکرایبرز دي چې زمونږ چینل کې اکثر دینی وظایف او معلومات دا ورکول کېږي. نو بیا بعضې دوستانو د هغوی په اصرار او د هغه به کوم خواتین چې به خویندې به وي یا به داسې کسانو نو هغوی چې کله بهر په علاجونو ستړي شوي وي نو د هغوی د خپل وټساپ په ذریعه باندې مونږ ته دا یو خبره کړې وه چې تاسو مونږ دپاره داسې یو وظیفه راوړئ. هغه وظیفه نن ما راوړې ده خو د هغې نه مخکې زه تاسو یو څو خبرې وکړم. قرآن کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بېشکه ما مونږ چې کوم دی دا انسان په ډېر بهترین شکل و صورت کې پیدا کړی دی. او حدیث شریف کې راځي چې ان الله جمیل ویحب الجمال. الله رب العزت چې کوم دی په خپله ډېر ښایسته دی او خائص خوخیم. نو دغه رنګه الله رب العزت دا انسان په ټولو مخلوقاتو کې خسته پیدا کړی دی. اشرف المخلوقات لقب ولا ورکړی دی چې څومره مخلوقات په دې دنیا کې دي د هغې کې ټول نه بهترین خسته په هر لحاظ سره بهترین او خسته مخلوق چې کوم دی هغه انسان دی. او بیا چې الله رب العزت مونږ له دا کوم جسم راکړی دی نو قرآن کې الله فرمایي چې بېشکه مونږ دا انسان په بهترین شکل صورت کې پیدا کړی دی. دې کې څه شک نشته. الله چې کوم مونږ له لاسونه خپې سترګې خوله چې مونږ د خپل جسم ته سوچ وکړو که نه نو الله قرآن کې فرمایي چې تاسو ما چېرته ګورئ ستاسو کې زه دننه موجود یم. زمونږ چې سترګې څنګه کار کوي زمونږ خوله څنګه کار کوي غاښونه غوږونه دننه جسم کې نظام هاضمه چې یو انسان که چېرته خپل جسم باندې توجه او سوچ وکړي نو بېشکه چې الله به هغې ته په خپل جسم کې ښکاره شي. نو عرض مې دا کوو چې الله رب العزت دا انسان ډېر ښایسته پیدا کړی دی خو که دغه جسم کې که د یو سړي د 2 غوږونو په ځای 3 غوږونه ډېر به بد لګي. که د 2 سترګو په ځای یا یو سترګه یوه وه یا 3 وي داسې هر جسم غاښونه یې کاږه واږئ یا د 5 ګوتو په ځای د هغې 6 ګوتې نو واقع چې هغه بیا د نورو انسانانو په مقابله کې ډېر بدرنګه لګي. بعضې انسانان له الله ډېر حسن ورکړی پیدا شي بعضې انسانان لږ حسن کې کمزوري. نو بیا الله رب العزت خو دا ښایسته پیدا کړی دی خو انسان خپل کوشش کوي چې دا نور هم ځان ښایسته کړي. هغه د لباس په شکل کې ښایسته لباس اغوندي ښایسته پیزار په خپو کوي چې کوم دی د ویښتو خیال ساتي د میک اپ خیال ساتي. زنانه چې کوم دي هغوی قسم قسم میک اپونه کوي. داسې کوم نارینه چې د هغوی ویښته وخیږي نو هغوی بیا ګوره نن سبا لکونه روپۍ لګوي. یا د سکن مسله شي نو سکن باندې زنانه او نارینه چې مثال زما رنګ چې کوم دی یا په مخ مې دانې دي یا زما ویښته نشته ترانسپلانټ کوي بهر ملکونو ته ځي او هغې د دې خپلو ویښتو ارمان هله ورشي چې الله رب العزت چې کوم ویښته مونږ له راکړي دي که ډېر هغه محنت وکړي خو بیا هم هغه الله چې کوم ویښته پیدا کړي هغه شان نشي کېدی خو خپل کوشش کوي چې دا ښایسته ولګي بل ته ښایسته ښکاره شي. نو نن زما ویډیو هم د دې باره کې ده که د کومو دوستانو د کومو خویندو بچیانو ویښته کمزوري یا د هغوی د ویښتو څه امراض یي خشکي یا د هغې ویښته کمزوري لږ لګي نو هغه کسان زما دا ویډیو نن ډېر په غور سره واورئ. ډېره ناشنا یو ډېره بهترین
چې کوم د ګفت کوم تحفه ما تاسو راوړې ده ان شاء الله العزیز چې تاسو په کور کې څومره ټوټکې استعمال کړي څومره ډاکټري علاجونه کړي زه تاسو ته نن د دې روحاني علاج ښیم. روحاني علاج داسې دی چې کوم خویندرونو د ویښتو مسلې ورته او دلته تاسو ته زه ووایم چې د ویښتو د ګنج پنچ کوم دی دا کوم چې ویښته قدرتي خیږي دې دپاره به زه نن د دې نه پس بله ویډیو کوم. دا صرف هغه کسانو دپاره ویډیو ده چې د چا ویښته وي خو کمزوري وي یا یې ویښته خیږي هغه کسان دې په دې ویډیو باندې عمل وکړي. ډېر اسان کار یو ډېر بهترین کار. کم کسان چې کم تیل په کور کې استعمالي که هغه د شړشمو تیل استعمالي که د زیتون استعمالي که د کلونجي استعمالي چې کم تیل د هغې سره په کور کې هغې دپاره به داسې وکړي چې هغه تیل به په یو پلو لوښي کې به واړئ او 3 ځل به درود شریف ووایي. کوم درود؟ درود ابراهیمي. درود ابراهیمي هغه درود ته وایي چې کوم موږ په مونځ کې اللهم صل علی محمد په مونځ کې کوم درود وایو 3 ځل به درود شریف وایي. بیا په قرآن کریم کې یو سورت د حامیم سجده د دې آیت نمبر 44 40 نمبر آیات قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء تر دې ځای پورې دا آیات تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغومره حصه به 21 ځل ووایي د 3 ځل درود شریف نه پس بیا به د هغې نه پس بیا 3 ځل درود شریف وایي او دا به په کوم مخې ته چې تیل پراته دي په هغې به یې بدنګي. روزانه به دغه تیل استعمالي 21 ورځې د دې عمل دی خو که کوم دوستانو 21 ورځو سره بهتري رانغله او هغه وایي چې بهتري راغله خو نور هم کول غواړه نو ممانعت نشته د دې نه هغه مخکې نور هم کار کولی شي او ټول کال یې استعمالولی شي ټول 15 منټه یا 10 منټه به دې وظیفه باندې لګي همیشه دپاره استعمالولی شي انشاءالله العزیز. هغه خویندرونه چې د چا ویښته کمزوري دي او هغوی ته د ویښتو شکایت دی او بهترین علاجونو سره د هغوی فایده نه ده شوې دا یو روحاني عمل د قرآن نه یو علاج دا ستاسو په خدمت کې ما پیش کړ. انشاءالله العزیز بهترین نتایج به ورته میلاو شي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله. ها یو اخر کې یو خبره کوم چې یو خو زموږ چینل سبسکرایب کوئ بل زموږ د چینل چې څومره وظایف دي هغې دپاره زما څه چارجز نشته چا نه پیسې نه غواړم. یو اسان شرط مې ایښودی چې کم کسان زمونږ وظایف کول غواړي زمونږ چینل به سبسکرایب کوي زمونږ ویډیو به لایک کوي او خپل بهترین چې کوم خیالات دي او د دعاګانو د خپلو جذباتو اظهار به د کمنټ په صورت کې مونږ ته کوي نو بس هغوی ته اجازت دی چې چېرې اجازت میلاو شي نو د هغې نتایج به هم ډېر بهترین وي او ډېر ښایسته نتایج به وي. د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. د الله په امان.